حامدا ومصليا ومسلما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله العظيم. قابل قدر قابل احترام مشرانو کشرانو رونو او د خپلو کورونو په چار دیوارو دننه ناستو پردنشینو خویندو میندو، کم آیت کریمه ستاسو وړاندې ما تلاوت کو، پدې کې الله رب العالمین د امت د علماو شان بیان کړی دی. الله رب العالمین د دې امت ډېر خصوصیات ذکر کړي دي او په هغه خصوصیاتو کې یو خاصیت د امت علما هم دي. د امت د علماو په باره کې الله رب العالمین فرمای انما یخشى الله من عباده العلماء، بېشکه د الله په بندیانو کې د الله نه زیات یریدونکي خلق اغا علما دي. په مخ د ځمکه د ټولو نه زیات یریدونکي عالمان دي، د الله نه ډېر یریږي. او دا عام بیان نه دی چې یو بنده وایي چې عالمان د الله نه یریږي، بلکې دا د رب ذوالجلال د واحد کردگار بیان دی. الله تعالی فرمایي چې علما د الله تعالی نه ډېر یریږي. د الله نه یریدو ته تقوا او پرهیزګاري ویلی شي، نو علما په مخ د ځمکه تقوادار او دا پرهیزګار دي. او په ائمه اربعو کې غالبا امام شافعی رحمت الله علیه دی، هغې فرمایلی دی وی په مخ د ځمکه عالمان د الله دوستان نشي، نو بیا نور څوک هم په مخ د ځمکه د الله دوست نشتا. د دې نه معلومیږي چې عالمان دا د الله دوستان دي، او نور خلق چې د الله دوستی لري نو دا عالمانو د الله په دوستی باندې لګولی دي. د دوی او د الله ترمنځ راضینامه او صلح هغه علماو کړی ده. نو علم او عالمان دا زنده باد دي، او څوک چې دوی ته نږدې کیږي نو هغه زنده باد کیږي. الله پاک اوچت او عالی شان مقام او مرتبه ورکوي. آدم علیه السلام په مخ د ځمکه ړومبنی انسان دی. د آدم علیه السلام نه مخکې انسانان نو، حضرت آدم علیه السلام ته ابو البشر ویلی شي، د انسانیت بابا ورته ویلی شي. آدم علیه السلام د انسانانو پلار، یعنی شورو د انسانیت د سیدنا آدم علیه السلام نه شوې ده. آدم علیه السلام چې کله پیدا شو، الله تعالی ورله علم ورکه، او هغه علم فرشتو ته هم الله تعالی ورکه، او بیا اخر کې امتحان هم واغشته. د فرشتو نم تپوسو شو، د آدم علیه السلام نم تپوسو شو، خو فرشتو وی مونږ له نه راځي چې سم واورېدل زدم نشو، یاد راته نشو. او آدم علیه السلام ته چې کله الله تعالی حکم وکوي چې سمې درته درکړل هغه واوروه، نو بس آدم علیه السلام ټول بیان وکړه چې څه اورېدلي او څه زده کړي، هر څه یاد شو. الله پاک فرشتو ته مخ مبارک راواړو او ته وی تاسو ته مانوي چې زه انسان خلیفہ په مخ د ځمکه پیدا کوم، وګورئ ورته دومره کمالات او دونه برکات پکې دي، هغه څه مې ورکړي دي هغه ورته یاد پاتې شو. تاسو یې مې پیدا کوه، دا وګورو تاسو له مې علم درک، تاسو ته څه یاد شو. نو فرشتې لاجواب پاتې شوې، جواب ورسره نشته چې الله پاک خو واقعي آدم علیه السلام انسان دی او دې پیدا کړو، د کې ډېر لوی خیر او کمال او برکت پروت دی. د دغه علم په برکت باندې الله رب العالمین آدم علیه السلام جنتونو ته بوزي،
جنت ته لاتلی نه دی. فرشتو ته وی تاسو نه وګټله، کم علم مې ورکړو پاغې کې دی کامیاب شو، تاسو نه. د دې په وجه باندې آدم علیه السلام ته سر ټیټ کې سجده ورته وکړې. نو فرشتو آدم علیه السلام ته سجده وکړه. دغه ځای کې د عالمانو دپاره دوه ډلې پیدا شوې. یوه ډله هغه چې د علماو تابعدار او دویمه ډله هغه چې د علماو سپکاوی بېعزتي کوي، نافرمان به وي. لومبنۍ ډله فرشتې ملایکې دي. الله رب العالمین فرشتو ته حکم وکړو اسجدو لآدم، آدم علیه السلام ته سجده وکړې. نو ټولو فرشتو آدم علیه السلام ته سجده وکړه. په مخ د ځمکه ړومبی انسان دی، ړومبی پیغمبر دی، ړومبی عالم پیدا شو. او د علم په برکت باندې مسجود الملائکه وګرځید. یعنی ټولو فرشتو ته الله وی وکړې ورته سجده. دا د علم هغه برتری او د علم هغه بلندی او عظمت ته الله تعالی فرشتې په سجده کړې آدم علیه السلام ته. یعنی د آدم علیه السلام د علم د خاطره. او شیطان انکار وکړو، ابا تکبر وکړو، انکار وکړو، ابا انکار وکړو، واستکبر او تکبر وکړو. آدم علیه السلام ته سجده ونکړه. انکار ولې کوي او تکبر ولې کوي؟ وای انکار یې ځکه وکړه چې د وی چې انا خیر منه، زه د آدم علیه السلام نه ښیمه، نو سجده به ورته ولې کومه. او تکبر یې ولې وکړه؟ تکبر په دې وجه چې آدم علیه السلام د خاورو نه جوړ دی او زه د اور د لمبې نه جوړې ما. خوره چې د لاس نه پریوزي ځمکې ته ځي او اور چې بل شي نو برځي. نو په اور کې اوچتوالی دی او په خوره کې ښکتوالی او پستی ده. نو آدم علیه السلام د ځان نه ښکته وګڼو او ځان ته غاور او ځان کې تکبر راوست. وایي زه د ده نه افضل ما. دا عمل د الله خوښ نشو. فرشتو د آدم علیه السلام مخکې سجده وکړله او شیطان د سجدې نه انکار وکړو. نو اوس ورته ګوره کیږي به ورسره څه، انجام به د دواړو څه وي. فرشتو آدم علیه السلام ته سجده وکړه. په ټولو کې اول حضرت اسرافیل علیه السلام سجده کړې ده. څنګه چې الله تعالی او فرمایل اسجدوا لآدم، نو د اچا خیال وته لانو چې را ټولو نه اول حضرت اسرافیل علیه السلام ړومبې تندې لګولې او سجده کړې ده. د عالم قدردانی و پکې، د عالم تابعداري و پکې. نو الله تعالی انعام ورکو. انعامونه دوه دي. یو دا چې الله تعالی اسرافیل علیه السلام لا په تندي باندې زمونږ دا ټول قرآن پاک نقش کو ویلی کو ورلا. اوس تندې ورکوټې دی، نو دا د اسرافیل علیه السلام تندې دی، زموستا نه دی. نو پاغې باندې غون قرآن نقش کېدل الله کول، نو چې الله سم کوي هغه کېږي. نو غون قرآن پاک د اسرافیل علیه السلام د تابعدارۍ د برکته الله تعالی اسرافیل علیه السلام له په تندي مبارک باندې ولیکه. غون قرآن ورته نقش شو، الف لام میم نه واخله تر والناس پورې. او بل انعام اسرافیل علیه السلام ته الله پاک شپېلې ورکړه. وای د قیامت د راتلو د پاره د شپېلې اختیار به تا سره وي. دنیا به باقی وي کمې پورې چې تا په شپېلې کې پوک نه وي وقلې. او کله چې تا په دې شپېلې کې پوکي ووخو، نه به دا دنیا وي، نه به ستوري سپوږمۍ نه نور او نه اسمان، هېڅ به هم نه وي. دا هر څه به درهم برهم شي، هر څه به ختم شي. د دنیا نظام به بالکل ختم شي. دریابونه، اونې بوټي، غرونه، کاڼي، دا هر څه به بالکل تس نس شي که تا په شپېلې کې پوک ووخه. نو دا یو لوی اعزاز
الله تعالی اسرافیل علیہ السلام ته ورکو وای چې تا په شپېلې کې پوکي نیواله دنیا به باقی وي او کتا په کې پوکي وو نو بیا به دنیا دړې وړې وي درهم برهم بوي. نو دا اعزاز شو. نو دوه انعامونه اسرافیل علیہ السلام ته ملو شو. ولی د آدم علیہ السلام تابعداري او د آدم علیہ السلام عظمت پزړه کېو او د اسرافیل علیہ السلام لومبه مقام د سجده رټولو نه اول کړی دا دوه انعامونه ملو شو. او بیا ورپسې جبرائیل علیہ السلام په دویم نمبر دی. جبرائیل علیہ السلام هم سجده وکړه. اسرافیل پسې جوختا حضرت جبرائیل علیہ السلام سجده کړی په دویم نمبر دی راغی. نو جبرائیل علیہ السلام لم الله پاک انعام ورکو. د حضرت آدم علیہ السلام تابعداري کړي داغه عظمت پزړه کېو. نو الله تعالی ته دومره خوشاله شو چې جبرائیل علیہ السلام لم انعام ورکړي. خو هغه انعام اخوا دیخوا یا ورکوټ انعام نه دی. ټیک ته په درجه کې او په نمبرو کې جبرائیل علیہ السلام په دویم نمبر راغلی دی سجده کولو کې. خو بیا هم انعام د سنه کم نه دی، ډیر معزز او معتبر انعام دی. هغه انعام سره الله تعالی جبرائیل علیہ السلام له ډیوټي لګولا وای د آدم علیہ السلام نوالا تر د نبی اخر زمان صلی الله علیه وسلم پورې څومره پیغمبران څومره انبیاء کرام او رسولان دنیا ته زی او راځي هغې له زما پیغام به څوک وړي. نو جبرائیل ته مې مقرر کړی دا ډیوټي ستا شوه نن نه پس زما پیغام به ته زما پیغمبرانو ته وړی. نو ټولو پیغمبران ښکلي ښکلي وو. الله پاک جبرائیل علیہ السلام ملاقات د ټولو پیغمبرانو سره په ډیوټي او لګوي. ټول پیغمبران به ویني او زما او داغه ترمنځ د راز او نیاز خبرې بم اوړي راوړي. دام یو عظیم انعام دی. اوس دې د ورتراشه چې د عالم قدر او احترام څوک کوي الله پاک به د هر چا نه اوچت مقام ورکوي. او بلدا چې څوک د علماو احترام ادب او عزت پزړه کې لري عظمت پزړه کې لري الله پاک به د قرآن غوند عظیم دولت نصیب کوي. قرآن به الله پاک تاسو لدر کوي ساسو سینو کې ساسو اولاد کې ساسو په نسلونو کې به الله پاک قرآن جاری اوساتي. نا قرآن اخوا دیخوا کتاب نه دی. قرآن عظیم کتاب دی. د دې پشان مثال نشتا. د دنیا او د عربو د ډیر آسان او د ډیرو ښکلو ژبو مالکانو هغوی د دې قرآن د یو ټکي مثال نه دی پیش کړی. هغه ټول عاجز راغلی دی لا جواب شوی دی. یو قرآن پاک ته څوک هم نه رسي یو کتاب هم نه رسي. نو د تمام آسمانی کتابونو نه د ټولو نه عظیم کتاب هغه قرآن پاک دی. او دا چې موږ د علماو قدر ادب احترام عظمت پزړه کې لرو زموږ په نسلونو کې الله پاک قرآن جاری کوي. دا قرآن څه عام کتاب نه دی. جبرائیل علیہ السلام په ټولو فرشتو کې سردار حیثیت او مقام لري. ټولو فرشتو نه اوچت مقام جبرائیل علیہ السلام له الله پاک ورکړی دی. او جبرائیل علیہ السلام چې د قرآن د نزول لپاره راځي نو یو تفسیر لیکلی دی ټول قرآن پاک دا په یو ځل نه دی نازل شوی حضور علیہ السلام ته بلکې دا لږ لږ رفته رفته په مزه مزه پوټې پوټې نازل شوی دی. نو تفسیر لیکلی دی وی دا 26,000 ځله جبرائیل علیہ السلام راغلی دی. کله د قرآن آیت راوړی دی کله د قرآن رکو یې راوړی دا کله د قرآن پوره صورت یې راوړی دی کله د قرآن یو ټکی راوړی دی. او په دې تلو راتلو کې 26,000 ځله تلل راتل او دغه تګ راتګ شوی دا پیری پوره شوی دی. نو چې جبرائیل علیہ السلام د کم کتاب د نزول لپاره 26,000 ځله دنیا ته راکوزیږي نو دا عام کتاب نه دی. او دا ډیر زبردست عالم او ډیر ښکلی کتاب دی د حکمتونو د برکتونو خزانه ده. او دا کتاب زمونږ او ستاسو بچو او زمونږ او ستاسو نسلونو کې الله سنبالی او دوی له ورکوي. نو دا پس دا د علماو ادب او احترام سره علماو سره مینه باندې الله پاک زمونږ او ستاسو قرآن نصیب کوي.
بیا دا قرآن پاک دا د ټولو علمونو خزانه ده. قرآن پاک کې څه چې مخکې شوي دي هغه هم شته، څه چې موجوده دي نو هغه هم شته، څه چې آینده کېدو والا دي هغه هر څه قرآن پاک په یو ځل باندې ذکر کړي دي. خو هغې ته علم ضرورت دی چې کله انسان د خپل معاشرې ماحول او د خپل معاشرې مسائل د قرآن نه راوستل غواړي نو د دپاره بیا د جوور علم ضرورت دی. چې کله علم راشي مسائل به ټول حل کیږي. قرآن پاک هر یو شی واضح بیان کړی دی خو هر څوک خو په دې نه پیږي. دې دپاره عالمانو ته ضرورت راځي. نو قرآن پاک نازل شوی د الله پاک د طرفه دی، حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته حواله شو او بیا د قرآن ترجمه او تشریح او وضاحت حضور علیه السلام کړی دی د وخت د ضرورت مطابق، او بیا د حضور علیه السلام په احادیث او په قرآن پاک باندې عام خلک خو نه پوهیږي. دې دپاره بیا امت کې الله عالمان پیدا کړل او هغه عالمان الله پاک په دې قرآن باندې پوهه کړل او هغه عالمان راغلل زمو ستا بچو ته مونږ ته قرآن پاک ښیي. نو دا عالم دا اخوا دیخوا شخصیت نه دی، دل الله پاک عظمت او لوی مقام ورکړی دی. ځکه پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي خیرکم من تعلم القرآن وعلمه، تاسو کې بهترین انسان هغه دی چې قرآن پاک ازده که او بیا یې نورو ته هم د هغې تعلیم ورکه. دا په ټول کائنات کې د ټولو نه افضل ترین او بهترین انسان دی. نو موږ تاسو قرآن پاک به ازده کوو او نورو ته به هم ښایو چې موږ تاسو قرآن زده که د الله په نظر کې موږ یو خپل مقام جوړ که او چې بیا خپلم او د نورو بچو ته وښودو نو په دې باندې الله پاک مونږ له یو خاص مقام په خپل دربار کې راکړي او ځان سره نږدې کړي. نو قرآن د عظمتونو کتاب دی، خو د دې د پوهې دپاره علم ته ضرورت وي او عالمان دا د الله تعالی خوښ وي، دا د الله تعالی د دین سپایان دي. دوی خلکو ته الله او د الله رسول ښودلی دی، ګنې چې علم ورسره نی نو بیا خپل ربم نه پیژني، خپل رسول او خپل دینم نه پیژني. نو مز دا علم داسې یو اساسه ده، دا علم داسې یو خزانه ده چې د دې په برکت باندې تا هر څه وپیژندل او دا مور او پلار دې د علم په برکت باندې وپیژندل. ګنې چې چا سره علم نشتا، ایمان او د ایمان دولت ورسره نشتا او د علماو مجلسونه ورسره نشتا او کومه معاشره د عالمانو نه کنګال او خالده، نو ورشه وګوره هغه معاشره کې د مور او د پلار څه حال وي. او مور پلار بیا پروام نه کوي او په دې بهر یورپي ممالکو کې وګوره الته د مور پلار د پاره او څومره ایجډ خلک وي د هغوی د پاره ځان له حالونه وي، سرکار هغې له باقاعده خرچ او انتظام د خوراک کوي او دغه بال بچ چې کله د مور پلار باندې تنګ شوي بابا او بیبې بس د بوډا بوډۍ شو نو بس اوس یې مونږ خیال نشو ساتلی او نه یې مونږ برداشت کولی شو، نو بس بابا او بیبې هغه د زړو هغه کم حال هغې ته حواله کی او حکومت ته حواله کی او بیا وایي چې زه بس میاشت پسې یا شپږ میاشتې پسې د بابا یا د بیبې خبر به اخلو. نو بیا هغه د دنیا په رنگینو کې دومره نوزګار او مصروفه شي چې هغه بیا په کلونو کلونو د مور پلار نه خبر نشي. لیکن هغه اطلاع ورته وشي چې بابا یا بیبې دیو هغه په دې فلاني ځای کې و او مونږ یې خیال ساته بیماران شوي وفات شوي دي، دغلته په خپله سنبال کو کتالی درولیږو. نو مز دی بیا دومره نوزګاري او د مور پلار نه دونه ناخبره او لرې پاتې شوي دی، یاره نن خو زما د آفس ټایم دی یا زما د ډیوټۍ ټایم دی یا زه په فلاني ځای کې مصروفه یم او یا په ریسټورنټ کې یم او بیا داسې وکړې چې بس په خپل سنبال کې صرف چې کوم ځای کې مخخ که یا سنبال که نو د هغې ایریا یعنی لوکیشن راتلو لګي که قبر قبر نمبر راتلو لګي چې دا زما د بابا یا د بیبې قبر دی. دغه معاشره کې وګوره قرآن نشتا، دغه معاشره کې وګوره د علماو په شان
مجلس او ماحول نشتا. دغه معاشره کې وګوره ایمان او د ایمان رڼا نشتا. نو چې چا کې ایمان او د ایمان رڼا او علما او علم نوي، هغه خلک بیا خپل مور پلارم نه پیژني، مور پلار په هغوی باندې بوج وي. نو زمونږ د ښکلې معاشره دا د ایماندارۍ او د قرآن د رڼا معاشره ده. په دې کې علما مونږ ته ناست دي او مخ په مخ دي او مونږ سره خبره کوي، زمونږ وخت په وخت اصلاح کوي، مونږ ته دین را کړی دی، مونږ ته قرآن ښودلی دی، مونږ ته د مور او د پلار مخ او د هغوی عظمت ښودلی دی. نو که عالمان شته نو مونږ د مور پلار حق پیژنو، که عالمان شته نو مونږ الله پیژندلی دی، که عالمان شته نو مونږ دین او رسول الله مبارک پیژندلی دی. نو دا د قرآن د برکته، دا د عالمانو د برکته. او چې عالمان نوي یا عالمان شته خو زمونږ زندگی د علماو نه ځان له تیریږي، عالمان یو طرف ته دي مونږ بل طرف ته یو، نو بیا زمونږ نجات نشته، زمونږ دنیا کې کامیابی نشته، آخرت کې سراسر بربادی ده. الله دې همدغه بربادۍ نه وساتي. یو زمانه په جومات کې طالبان اوسېدل او د کلي یو مالدار سړی و. نو هغه به هغه جومات کې طالبانو ته وی چې وظیفه به نه راټولوې، زه به دله روزانه خوراک راوړم او 3-4 کسان یې، زه باندې نه تنګېږم، خپله مې ګزاره کېږي او تاسو لم خصمانه او خرچه کولی شم، نو بس د چا نه وظیفې مه راټولوئ. نو دغه سړی مالدار مو او دیندار مو. نو دې مالدار سړي به د طالبانو له په خپل لاس باندې د وخت چې روټه انتظام کور ته تیارې روزانه باندې اطلاع کړو، بس جمعات ته به ولا راوړه. او یو ځل دا طالبان خپلو کې لګیا دي، نن دا روټه لګه لیټ شوه. دا طالبان داسې چې لږ مستی په دوی باندې د څه بوج نی، څه ذمہدارۍ پې نی، او بل دا چې څوک الله طرف ته مایلی هغه دومره پر سکون او دومره خوشحاله پر کیف زندگی تیری چې هغوی په خپله باندې خوشحاله وي او د ډېرې خوشحالۍ نه د خوشحالۍ خبرې هم کوي او مستی هم پکې ډېره وي. نو د طالبانو هم د کلي کې په خلکو ځان له نومونه ایښي وي. نو دغه د کلي خانو هغه به وله روټۍ هم راوړه او دې طالبانو پې غویګي نوم ایښی و، غویي به یې ورته وي، نو بس داسې غویي نوم ګرانو، نو غویګي به یې ورته وي. هلکه هغه غویګي روټۍ راوړې ده که نه، نو دا دوی ښه نه کول، خو بس مستی وه نو کول یې داسې، حالانکې هغه محسن د احسان ورسره کوي. اومه طالبان مست دي چې الله ورته څه نه وایي نو ته زه ترې ولې ګیله کوو، د الله خوښه او نیازبین دی، نو په کار چې مونږ یې نیازبینتوب ومنو. نو وایي چې دغه خان د نن یې روټۍ لږه لیټ کړه، ماسخوتن دی او د ژمي شپه ده اوږده ده او یې روټۍ لیټ شوه. د طالبانو سره غم دی چې دا خو اوږده شپه ده، مو خو غرمه روټۍ خوړلې ده، بیا هم څه درک نه لګي او دا ساره پورې شپه به څنګه تېرو. خو خبر نو چې دغه سړی به مونږ له روټۍ راوړي، خو لږ لیټ شو. نو دا یو طالب بل ته وایي چې هلکه نن خو هغه غویګي مونږ له روټۍ راونړه، او دې کې دغه خان سړی جومات ته راننوتې دی او د کمرې دروازه کې دی راننوځي چې دوی دا خبره کوله. نو وویرېدل چې ښځه ما دا عزت دی د دوی په نظر کې، ما ته دوی غویګې وایي، خدای ښه شراته نه وایي، نو داسې غویي نوم یې راباندې ایښی دی. نو په دې باندې طالبانو نه دا سړی خفه شو او واقعي ګیله یې ترې پیدا هم شو، نو کار خو غلط دی. نو بس راننوته ډېر خفه او روټۍ ورته کېښوده او لاړ، خبرې مو سره ونه کړه، ډېر خفه شو او پړه کې ووی چې دا نن مې وله راوړه، نو خو مې راوړه، نن نه پس زما دا عزت دی، نو نن نه پس به رانه یو نوړی هم ونه وینئ، دی دغسې ښه دی چې په کوڅو کې ګرځي او ځان له راټولوي، زه به پې نن نه پس روټۍ بندوم. دا خان سړی کور ته لاړ او شپه اوده شو. شپه کې الله پاک دته یو خوب وخو چې د قیامت ورځ شوه او په پل صراط باندې خلک تېرېدل. وی ما تم حکم وشو چې په دې پل ور واوړه، وی زما خپو کې سمه زلزله راغلی وه او ډچ اخیستم او ډېر یریدم او رپېدم چې په دې پل به چاپلار ووړي، په دې خو زه نشم تېروتی. وی دغه وخت کې یو طالب حکم له چې ما 2-3 طالبانو د روزانه روټۍ وړه د کور نه، وی هغه طالبان دي
وای چې زه څنګه په پل صراط باندې قدم دم وای زه په خوېدو شوم. وی هغه یو طالب داسې کې چې الله خو ته وګوره شا بزرې رونی سه زمونږ هغه خوېږي دی جهنم ته پریونځي په پل صراط اونو خوېږي خپې اونو خوېږي. وی چې دا خبره وکړه وی زر را طالب راغی لاسې په لاس کې راکو کلکیو نیم پل صراط باندې پورېستم. وی زر را ویښ شوم. وی هغه یاره مې بیا هم په زړه کې و خپې مې مرپېدې لاسونه مې مرپېدل ډېر ګډوډ وم. او ما وی چې یا الله زما توبه نن نه پس د دا طالبان ما ته غوېږي نه خر دې راته ووایي او خرګې دې راته وایي اوم زه به برداشت کوم ځکه دا دومره نیازبین خلک دی دې سره مې یو څو ورځې خیال وله ساتلی دې سره مې مینه کړې ده د دې نیازبینتوب مې وړی دی د دې خرچه مې کړې ده نو دومره نه ختمېدونکې زندګي راته اسانوله او زه په پل صراط د لاسه نیولې او هغه غاړه اړولې یم زما د نن نه پس توبه زه به کلم بیا داسې نه کوم. او خیر دی که دوی غوېږي وي غوېږي نه که نه که خرګې راته وي نو عموم زما په پټو سترګو قبول دی دا نوم خو چې د دوی دا دوستانه او یارانه زما سره خراب نشي او زما توبه بیا بې خیال ساتم. نو دې ځای کې زمونږ لپاره دا غټ یو اشاره ده زمونږ لپاره لوی سبق په دې کې پروت دی چې مونږ به د طالبانو عالمانو نه خفه کیږو. یقینا طالب او عالم دام انسان دی کله داسې خبرو کی کله به داسې څه خصلت وي کله به داسې څه عملو کی چې هغه به مونږ ته ډېر دک او درد راورسوي مونږ به پې ډېر خفه شو خو نه مونږ به د هغې نه ګیله نه کوو به نه بدو بس دا د الله نیازبین خلک دي. زه تاسو ته یو حدیث مبارک ذکر کوم کتاب کې لیکلی دی حدیث مبارک دی یو عام بنده چې توبه وباسي نویدل الله پاک هغه ګناه معاف کی کمی ګناه نه چې د توبه سره نو د خو د یوې ګناه نه توبه وسته یو معاف شي. او چې کله عالم او طالب توبه وباسي نو د چې د کمی ګناه نه توبه وسته هغه معاف شو او یو کم سلويخ وسره نورم شي هغه مت معاف شي نو چې د یو ځل توبه وباسي ګوره د په یو توبه سلويخ ګناهونه معاف کیږي او زه ته یو ځل توبه وباسو نو هغه یو توبه کې مشک د الله قبلې کنا. او یو بل حدیث مبارکم تاسو ته حضور علیہ السلام فرمای وی د قیامت په ورځ باندې حساب کتاب به د ارچا ښکاروي بالکل پډاګه بوي د ارچا به د قیامت په دغه روز محشر حساب کتاب کی دنیا به ورته ګوري او صرف عالمان به د دې به بیل حساب کتابي. تاسو به کتلی زمونږ چې کله څه خادي وي پروګرام وي پاغې کې مونږ دوه قسمه روټۍ ورکو یو عام د کلی خلکو له روټۍ وي یو خاص زمونږ چې مهمانان او ملمانه وي هغې له بیل روټۍ وي نو هغې کې لږ شان فرقي. د قیامت په ورځ باندې یو عام حساب کتاب به یو به خاص حساب کتابي نو پیغمبران ته بالکل بار کا پیغمبرانو سره به حساب کتاب نه فرشته هم ته که دوی سره به حساب کتاب نه غم زمونږ د مونږ سره حساب کتاب کیږي با خو په دې کې چې کوم عالمان دي نو هغوی سره به خاص حساب کتابي نو اب څنګه نو یو حدیث مبارک دا غونډه نقشه جوړه کړې ده حضور علیه الصلاۃ والسلام فرمایي وای د قیامت په ورځ حساب کتاب شروع شي نو دا ټول عالمان به الله پاک یو اړخته کی نو الله پاک به د خپل ځان نه او د دې عالمانو نه یو پرده چاپیره تو کی او په دې کې دن به ټول عالمانی نو بیا به یو عالم ته وی چې اوس مال راځه تا دا کړی دی دا دی کړی دی دا دی کړی دی ته به یو ګناه او شمیري وی دا عالم ممناسی یو خوا مګوري داسې به بل خوا مګوري چې څوک خو اوري نه ځکه چې د سره علم نو دغه علم په وجه دی شرمېږي چې ما بد کړی دی سره د علم نو الله په کو ته وی چې خبر شه او یریږه ما دا چې څومره خلک دی تان نه خبر دی دوی دی نه او نستا خبرې اوري کړي دی کنيري کړی دی وته چې آو دی په یره وی چې آو بس کړي می دی نو بیا الله په کو ته وی چې خزا زمستا رب ما او چې کوم علم ما سره د ام تعلم په سینه کې او په دل او دماغ کې چولې دي نو د دې په وجبان زد د علم ادب او عزت کوما او د علم د احترام په وجه زتا په اور حرامو اور ته منځي جهنم تر نه بوزما او خپلو کې یو تا چې سم کړی دي ما معاف کړي. نو علما حضرات دا به الله پاک یو بیل نشست دوی له مقرر کی دی په یو بیل مجلس کې الله ادري اول ته بدی سره حساب کتاب کیږي خو الله به تو عزت جنت ته وي بس د دې لپاره مې علم نه درکړی چې سره د علم ر جهنم ته واچوم. البته یو قسم
اسې نه زما د دې خبرې نه څوک دا مطلب والی چې یاره بس عالمان دی او که ښه کوي او که بد کوي او ثواب دی او که عذاب دی دوی ته به سم نی او دوی به معاف کېږي. نو واقعي چې دغه خبره خدا الله یې سره د هر څه معاف کوي، ځکه علم د الله صفت دی او دا صفت چې کوم مړه ته الله ورواچو کوم دماغو کې الله ورواچو دغه بنده الله اور ته نه ورچي، الله یې بخي. خو یو خبره ده بعضې عالمان هغه به جهنم ته ځي، خو هغه کوم عالمان دي کوم چې د شریعت سمه مسله ورته معلومه وي او دی هغه د چا نه مرعوب شي، د چا نه مجبور شي، د چا نه متاثر شي، د مال او دولت لالچ پکې راشي او دی د شریعت هغه کومه سمه مسله معلومه ده هغه ورته دی بدل کی. پښتانه یو آسان ټکی وي، په دې مثالونو ډېرې خبرې اسانېږي. پښتانه وي د کلمې په ځای ګوته مږده، نو هغه عالم به جهنم ته ځي کوم عالم چې په سمه مسله باندې لاس کېږدي او خلکو ته د پیسو د وجې نه، د لالچ د وجې نه، د هغه د عهدې د وجې نه غلطه مسله وښي، نو بس دغه بیا جهنمیان دي، ځکه دین د بدل کو. او کوم چې د ګناه حوالې سره یو عالم ګناه کړی ده توبه یې وستې د کنې د وستې، خو الله یې بیا معاف کوي، ځکه د علم دا خداوندي صفت دی او د علماو صفت د علم سره تعلق دی. د علماو الله احترام کوي، عزت کوي او الله پاک جهنم ته نه بوزي. نو الله پاک دې مونږ او تاسو عالمان جوړ کړي. بیا یو حدیث مبارک کې بل یو بیان راغلی دی. حضور علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې کن عالما ته عالم جوړ شه او طالبا یا طالب علم جوړ شه، یعنی یا خو علم وکا که علم نی کم از کم طالب جوړ شه، او متعلما یا خو طالب جوړ شه، او محبا یا که عالمم نه جوړېږي طالب او متعلمم نه جوړېږي نو بیا د سره مینه کوونکې جوړ شه، عالم سره محبت وکا. او که داسې نه او مستمعا یا د اوریدونکې جوړ شه، یعنی اول عالم جوړ شه، که عالم نه طالب جوړ شه، طالب نه نو د عالمانو سره محبت کوونکې جوړ شه، عالمانو سره د مینم د زړه نشته نو کم از کم اوریدونکې جوړ شه، خبرو ته غوږ ایږده، ثبت زده کې عمل به پیو کې الله به دې وبخي. او د دې نه پس ولا تکن الخامسه فتهلک، څلورم نه پس پنځم مه جوړېږه، که پنځم شوې نو هلاک بشي. نو مونږ او تاسو به عالمان جوړیږو، که عالمان نی نو طالبان به جوړیږو، طالبان نی نو کم از کم عالمانو سره به مینه کو، او چې دام نی نو کم از کم خبرو ته خو به غوږ ایږدو چې دوی څه وایي مونږ ته، دوی به غلطه خبره نه کوي. نو مونږ به د عالمانو په خبرو باندې بیا الله بخي چې د عالمانو خبرې اورېدلې وي. او یو بل حدیث مبارک تاسو ته اخیری ویم بیا خبره راټولم. حضور علیه الصلاۃ والسلام فرمای المرء مع من احب، د چا چې چا سره مینه او محبت وي د قیامت په ورځ به دا بنده هغه سره ولاړ وي، په یو صف کې یو ځای به ولاړي. نو موږ په خپله باندې د الله سره مینه ده، د حضور علیه السلام سره مینه ده، او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه پس صحابه کرامو سره مینه ده، د هغې نه وروسته د امت علما کرامو سره مینه ده. نو موږ په خپله باندې عالمانو سره مینه محبت کو او دغه مینه محبت به مونږ له انشاءالله فایده راکوي، جنتونو ته به بوځي. په امت کې د علم دپاره ډېر زیات ضرورت دی، خو څومره چې په امت کې نارینه دي د هغې نه څلور چنده زیاتې زنانه دي، ځکه دا یو آیت مبارک نه معلومیږي، علماو ترې نه ثابته کړی، دلیل یې په هغې نیولی دی. الله تعالی د نکاح حوالې سره فرمایي چې یو نکاح وکړه، دویم نکاح وکړه، دریم نکاح وکړه او څلورم نکاح وکړه. د څلور نکاحونو الله تعالی حکم کوي د چا چې کومه مرضي وي، یوې سره، دوو سره، دریو سره، څلور غواړي نو بالکل دا اسلامي حکم دی. بهرحال دا زما عنوان نه دی، زمونږ د میندې خویندې چې دا ووري نو په دې بیا داسې شي لکه د مچو ګبین ته چې معمولي لاس ور جوختې و هغوی داسې روچتې شي، ببرې شي. نو زمونږ د امت نه زنانم زما د اواز چې د دوو دریو نکاحونو اوري نو بیا پې لږ بد لګي. خو بهرحال دا زما عنوان نه دی، ګنې هغه ځای بیا زه ښه پوره اپریشن کوم. مسله دا نه ده، مسله زمونږ دا ده چې سړي کم دي او ښځې زیاتې دي، او سړي څومره دي
او خزي څومره دي نو سړی چې هر څومره دي په 4 کې ضرب ورکه هغه مره به خزي وي یعنی سل که سړی وي نو 400 به خزي وي دا د الله نظام دی او دا رسنه علماو په دې باندې دلیل نیولې دی وایي چې الله پاک حکم وکړي چې تاسو 2 2 3 3 4 خزي اوکې سړو ته حکم دی نو که فرض ک یو د ټولي دنیا سړی دا وای چې دا الله حکم نه سلورو کا نو بس هر یو سړی وای چې ز سلور کوم نو دغه وخت کې به بیا الله پاک پیدا کړي کمی وي نو بیا به شارټیج راځي په مارکیټ کې به بیا درک د خزینه لګي او بیا به بازار کې نه ملاويږي نو بیا به سکه بیا به یو یا دوی او الله خو وی چې سلور کا نه چې سلور کې اغه د پاره الله پخپل مخ کې نه تنظیم وکي په مارکیټ کې د یوې سودا څومره ډیماند د داغې نه مخ کې سوداګران هغه مر سودا برابرۍ نه د خزو چې څومره ضرورت دی هغه مر سودا الله اسه پیدا کړي او برابر کړي دا او بیا سړی دی نو ظلم کوي یو باندې وخت ری دویم دریم سلورم نه کوي نو ایک نسبت 4 الله سړی په خزه پیدا کړی دی اوس ما خبره دا کوله چې په امت کې څومره سړی دي دا غي نسلور چند خزي زیاتی دي نو چې څومره علم ضرورت سړو ته دی دا غي نه زیات ضرورت دا ګوره خزو ته دی نو سړی به علم حاصلای او خزي به هم علم حاصلای پیغمبر علی السلام د امت د زنانو چونکه تعداد وته الله خولې دی چې دا د سړونه نسبتا سلور چند زیاتې وي نو حضور علی السلام سلور بیبیان نه یو لس بیبیانو سره نکاح کړي او پدې کې د حضور علی السلام اولین مقصد داو چې دین د امت زنانو تم ورسي نو موږ تاسو به د زنانو د مدرسې او د تعلیم او تعلم دا فکر بم کو چې زنانه داسې پاتې نشي به علم پاتې نشي یو عالم چې نارینه عالم شو نو هغه خپل بچی نشي عالمان کوله خو کومور عالم شو نو هغه خپل بچی معلمان کوي ځکه د مور دا غېګه دا اولنې مدرسه ده او په دې مدرسه کې چې کوم ماشوم پرورش کیږي نو هغه ماشوم الله پاک عالم جوړي تاسو به کتلی په دې هندستان کې د قطب مینار ورته وي په دې یعنی هندستان کې یو مینار دی او پاغه کې دنه یو دفن یو شیخ او بزرگ دی خواجه قطب الدین بختیار رحمت الله علیه دای نو هغه د مور پغېګه کې دی ورکوټي ماشوم دی او د قران زده کړو او مور ځان سره د ګوتې نه نیولې د بوتلې د پور کوټوالي قران سز د کړو خو مور بوته خوا کې مدرسه وا التوی چې ته بدل تم سبقونه زده کې علم به حاصله دی لا ورکوټي دی یو سو کالو دی او دغه وخت کې بختیار کاکی رحمت الله علیه خواجه قطب الدین بختیار کاکی رحمت الله علیه ورکوټي د مور بوته دی بیا واپس کور ته پخپل راته چټه کې یو ځل د مور عقیده دا جوړ کړي وا دا خبره دی پسې کوم چې د مور دا غېګه دا اولنې مدرسه ده نو یا خو به دی نیک جوړ شو یا به سم خراب او بد جوړ شي نو د مور غېګه د دیندار غېګه پکار ده علم والا غېګه پکار ده نو د بختیار کاکی رحمت الله علیه مور د خپل بچی له دا نظریه او عقیده جوړ کړي وا چې دا هر څه کینو الله کوي مونږ د خوراک ضرورتي الله را کوي د سکولو ضرورتي الله را کوي ماشوم چې به د مدرسې نستړی راغنو دی به اوګي نو مور ته به وی چې اوګي مال سو خوراک را نو مور موته چې بچي مون خو خوراک چاله نشو ورکول خوراک خو الله خلق لور کوي دا وته وی څنګه الله خلق لور کی بچیو د سیاردا موکا مسلق ورکد ورکات نفلک او داغینه بعد دعا وک الله نه اوغواړه چې د الله نه دی وغوستل الله بدل درکې دا سه وګرځه سلام او دعا نه پس فارغ شنو وګرځه چې ته یو ګټ کې او بل ګټ کې چې ته بلستونو لاندې چې ته الماره کې د چته د بالغ لاندې وګوره چې ته به خوراک د ته پروتي بس د چې بس ضرورت برته پروتي او مور دی په نفل شو مور به زر زر روټه تیار کړي چې ته د بالغ لاندې چې ته بلستونو کې به کې خو او چې د دعا وکړه بیا په پاسې دوه ګرځي نو یو ځکه به ته روټه ملاو شو دل مور عقیده په الله جوړ کار دی مور کو خو عقیده والا په الله جوړ کړه نو دا د مور دیندار غېګه وخه نو دی خولې
تربیت سره په د باندې څه اثر وشو. مور یو ځل څه غم ښادی پسې وتې و، د د چوټۍ په وخت کې مور را رسېدلې نه ده او پریشانه ده چې زه کور ته لاړ شم نو بختیار ماشوم به اوږي وي او نن به هغه عمل وکړي د الله نه به وغواړي، خو ما ورته چې ته یو ځای بل ځای سنباله کړې ایښې نه ده، نه د ده به په الله عقیده خرابه شي. خو یاد ساته الله دومره غیرتي بادشاه دی چې الله پاک د بنده عقیده کلم په دې حواله بالکل نه خرابوي. نه د مورې ډیر په تاده راتله، خو د دې نه مخکې دا بچی کور ته راغلی دی، نفل یې کړي دي او دعا یې کړې ده او بیا ګرځېده چې چېرته به راته روټۍ الله ایښودې وي چې ویې کتل مور ورته ایښې نه و، ده ته روټۍ میلاو شوه، مده خوړلې ده او دې ستړی نو ودم شو، موړ شو نو اوده شو. مور یې دغه شان ناوخته راغله چې ویې کتل نو زر زر یې روټۍ پخه کړې ده او به زر یې ده ته سنباله ایښې ده، دی را پاسولې بختیاره بچې پاسه که نه روټۍ نه خورې، نو ده ورته ما خو وختي خوړلې ده. نه چې ده ورته داسې وي نو مور ورته وایي چې تا کوم ځای وختي خوړلې ده، نه دی ورته وایي ته نه وې خو نور کله چې کومه روټۍ وه ما خوړه د هغې به یو شان خوند و، نن چې ما ته کومه روټۍ میلاو شوې د هغې داسې خوند و چې په ټول ژوند کې ما چېرته داسې ښکلی خوراک نه و کړی. مور ورته یې دا څنګه وایي بس هلته ورغلم نو هلته پرته وه، نو اول مې نفل وکړه بیا دعا چې مې بیا وکتل دقلته ګرمه روټۍ راته پرته وه. مور یې وایي چې دا زما د بچي عقیده الله نه خرابوله، د هغه د عقیدې د خاطر الله پاک چې د په الله دونه بروسه وه، غیبي ورته د غیب و رزق راغلی دی او دومره ښکلی خوراک چې نور کلنو نه مته په فرق میلاو شو. نو د مور غیږه دا اولنۍ مدرسه ده. که د مور غیږه پاکیزه وه نو بیا د بچو تربیت برې دغه شان کېږي. نو که تاسو غواړئ چې زمونږ بال بچ دا د نیکان وي او زمونږ د ښکلي اولاد راشي، نو تاسو عالمانو سره رابطې او واسطې پیدا کې، عالمانو سره تعلقات مضبوط کې او دې سره تعلق د زړه نه مینه ور سره د زړه نه پیدا کې. او که تاسو غواړئ چې زمونږ خو وخت تیر دی، اوس زمونږ د بچو څه به کېږي، نو خپل بچي جماعت یا مدرسې ته اولیږه او بیا د رشتو خبر راشي، که الک دی نو د دیندارې کورنۍ نه ورله جینۍ وکړه او که جینۍ ده نو په دینداره کور کې کېنوه، د عالم جولۍ ته ور واچوه. تاسو یقین وکړئ ښکلي کټوري ماشومان او دا به ټوپۍ په سر وي، پټکې به په سر وي، تسبیح به په لاس کې وي، د الله نوم به اخلي په وړه وړه ژبه ستا کور ته به رواني، دا مې وي د نیا کور دی، دا مې د نیکه کور دی، دا مې د ماما کور دی، دا مې د کاکا کور دی. نو تاسو ښکلو خلکو سره رشتې وکړئ، ښکلي خلکو له د خپلو لوڼو د خپلو لوریانو د خپلو ورویرو د خپلو خوړزو رشتې دیندارو خلکو له ورکړئ. یقین وکړئ چې په دې طریقه باندې عالمان ستاسو کور ته به رادن نشي او چې عالم کوم ځای قدم کېږدي هغه ځای کې برکتونه وي. نو الله پاک دې زمونږ او ستاسو په کورونو کې، ستاسو په عمرونو کې، زمونږ په زندګو کې، زمونږ په ټولو خوشحالو کې برکتونه او رحمتونه راواچي. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین. الہ العالمین زمونږ په حال باندې رحم او کرم وکړه. پروردګار زمونږ ګناهونو ته مه ګوره، زمونږ څومره ګناهونه دي د هغې نه زیات ستا رحمتونه دي. زمونږ د ګناهونو د پاسه خپل د رحمتونو څادر راخور کا او زمونږ په ګناه باندې قلم د عفو راکاږه، مونږ ته ټول ګناهونه معاف کا. پروردګار مونږ ډیر ګناهګار او خطاکار یو، د زړه نه په اخلاص سره توبه وباسو. څه ګناهونه داسې دي چې مونږ جان بوجھ کر مونږ ښه ښکاره قصدن عمدن ګناهونه کړي دي، څه ګناهونه داسې چې هغه به بادل ناخواسته وي، مونږ به مجبوره شوي یو هغه ګناهونه به م کړي وي، څه ګناهونه به داسې چې مونږ به پټ کړي وي، څه ګناهونه به داسې چې مونږ به ښکاره کړي وي، څه ګناهونه به داسې چې غټ ګناهونه به م کړي وي، څه به م واړه ګناهونه کړي یا الله، خو چې سم کړي دي او په څه باندې مونږ تا نه فاصله د خپل ځان پیدا کړې ده، په څه باندې م رانه ته لرې شوې او په څه م ته ناراضه کړې، نن په هغې باندې مونږ پیمانه یو د ندامت اوښکې تا ته پیش کوو. الہ العالمین زمونږ ګناه خطا معاف کړي، زمونږ ګناهونه ټول مونږ ته معاف کړي، زمونږ د ګناهونو په وجه باندې مونږ ته سزاګانې مه راکوه، بس مونږ وبخه، مونږ توبه وباسو. الله پاک ستا حبیب فرمایلی دی التائب من الذنب کمن لا ذنب له. یا الله ستا حبیب فرمایي چې توبه ویستونکي د ګناه نه داسې پاک دی لکه د چې ګناه کړی د سره نه ده. یا الله زمونږ عملنامې د ګناهونو نه بالکل صفا او پاکیزه کا. یا الله ته پاک ذاتې ستا پاک بنده خوښي، مونږ ځان پاکول غواړو، یا الله ته مونږ پاکي
مونږ د ګناهونو نه لرې کې، زمونږ او د ګناه ترمنځ د مشرق او د مغرب نه زیاتې فاصلې پیدا کې. یا الله زمونږ ګناهونه زمونږ په سر باندې وبال مه جوړوه او زمونږ په زړه کې به وي د ګناه شوقونه. یا الله زمونږ قدم د ګناه طرف ته بو مت لیکې. یا الله توفیق مونږ نه واخلې، مونږ له دا توفیق د ګناه مه راکوه چې کم توفیق د نیکۍ وي هغه راله راکې. زمونږ په بدن کې طاقت او همت او حوصله پیدا کړي د نیکو طرف ته د راتلو. یا الله ستا د حبیب مینا زمونږ په زړونو کې راواچې. یا الله ستا محبت زمونږ په زړونو کې راواچې، ستا معرفت او حقیقت زمونږ د پاره په زړونو کې راوستل کې. یا الله ستا خشیت او ستا يرم زمونږ په زړه کې راواچې، دا غي ير د خاطر چې مونږ د ګنا نه بچیو. یا الله زمونږ په سترګو کې هغه اوخ کې راوستل کې کوم اوخ کو باندې چې ته راضي کېږي. یا الله هغه اوخ کې زمونږ په سترګو مراولا کوم اوخ کو باندې چې ته ناراضه کېږي. یا الله زمونږ ګناهونه خطاګانې مونږ ته معاف کړه. زمونږ ډیرو میندو خویندو لاسونه پورته کړي دي دعا غواړي. یا الله د دې ټولو دعاګانې قبول کړي. ډیرو میندو لپټې او جولې خوري نیولې دي او دوی ته خپل حاجتونه غواړي. یا الله ته چې حاجت نه پوره کړي نو نور څوک دي چې زمونږ حاجت به پوره کړي. یا الله ته حاجت روا، ته مشکل کوشا ذات زمونږ حاجتونه او مشکلات یا الله حاجتونه پوره کړي، مشکلات هم حل کړي، پریشانې زمونږ ختم کې، ضرورت دینی او ضرورت دنیاوی شرعیه زمونږ پوره کې، شرعي حاجتونه پوره کې. څوک بیماران دي خدای کورونو کې کا هسپتالونو کې وي، لوی وی کو واړه وی نارینه ک زنانه خدای هر رنګ بیماری شفای کامله عاجله د نیک عمل د پاره ورکه. الہ العالمین موږ له خود دعا چل ناراضي، ستا حبیب تا نه څنګه خیر غوسته دي اقا خیر در نه غواړو. یا الله موږ د دعا چل باندې نه پويګو، ستا حبیب چې د کم شر فتنه فساد نه امان غوسته دي اقا شر فتنه فساد نه موږ امان غواړو. یا الله موږ تا نه څه غواړو. الله هر چاته که پته نوي تا ته خو پته شته، ته خو د مور نه زیات مونږ باندې مهربان یې، د اویا میندو نه زیات مینه مونږ سره کې، او ته د شهرګ نه زیات انسان ته جوختي. الله ته مونږ ته ډیر نږدې، الله پاک ته مونږ ته ډیر قریب. یا الله تا په خپل فرمایلی دي چې زه تاسو ته جوختې ما نو زمونږ په زړونو کې څه دي ولې تا ته معلوم نه دي؟ اخو تا ته معلوم دي چې زمونږ د پټو زړونو د رازونو نه خبردار مونږ تا نه څه غواړو. الله هغه مونږ لرا کې د شریعت مطابق سوال در نه کوو قبول کړه، که د ګناه نو بیا هم د ګناه نه فاصله پیدا کو، زړونم د ګناه نه تور کې. الہ العالمین د دنیا او د آخرت خیر او برکت را لرا کې. د علم په باره کې کم بیانو شنو الله زمونږ په جسمونو کې علم خور کې، زمونږ په ذهنونو په زړونو کې علم خور کې. او پروردګارا ستا سره مینه کوو ته مونږ له علم راکې، زمونږ په کور کې علم پیدا کې او زمونږ سره د خلکو مینه پیدا کې، د خلکو قدرم زمونږ په زړونو کې پیدا کې. الله چې څوک در نس سوالم کوي پروردګار ته ورله پوره کې. یا الله جایز ضرورتونه د ټولو پوره کې. اخر وخت کې په جبه دا کلمه راوستل کې چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم.